علم د رښتې د پاره دی روان شو په خپل پیزار نشته په سر ټوپۍ نشته دی کمیس نشته دی پر صادر صرف یو صادر دی پاغي د عورت پټ کړی دی لنګ والے روان دی چې صحابي کور ته ورسید وری وټکو د دنین عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ وروته ویل کې سکه وی زه خو نبی علیہ السلام را لګلې وی سلا وی طاقت د رښتې وایو کنه وی او ما ته د رښتې وایو وی دا رښتې د فرض را لګلې دا رښتې د پاره زرا لګلې اور ته هغه خو ټیک ته خو ته لګ ودرېګه دلته کې لګ ودرېګه عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ کور ته ورغی خپل بیبي ته وی اے بیبي نبی علیہ السلام زمون لور لري رښتیا را لګلې ده نغه ورته وی ټیک ده کنه ما ته قبول ده چې نبی علیہ السلام را لګلې وی نه کنه ته خو لګ په دې دروازه کې ننداره وکړه ته خو لګ وګوره وی چې نبی علیہ السلام را لګلې ده نو څه وی نه لګ ننداره وکړه نو چې دې خزي په دروازه کې ننداره وکړه هغه ولیدو چې تک تور او غټي غټي شونډې او مخ د دانو ډکو په سر ټوپۍ نه په خپو پیزار نه او بربند صرف یو صادر د عورت نه پټ کړی دی وی اله سړی د سره زمون لور گزاره نشي کولی د نبی علیہ السلام حکم په سر سترګو هو زمون لور به د سره گزارونه کې بیا به سبا دیم خپه زمون لور بم سي خپه وي وی او ورته چې نبی علیہ السلام ته و چې زمون لور لبره مناسب رشتہ راولېږي وی ټیک ده دا سعد اسود رضی الله عنه چې روان شو کنه دی لوري دا خبري واورېده وی موري څه خبرې دي وی نبی علیہ السلام ستاسو لپاره رشتہ را لېږلې ده نو وی تاسو ورته سوي وی لوري مونږ هغه رشتہ رد کړو مونږ چې تعالی د بل رشتہ وګوري وی ولي وی ځکه چې هغه سړی ډیر بدرنګ دی اصل ډیر څه دی بدرنګ دی ژوند به سرهونه کې وی موري دې سړی ته مګورې دې ته وګورې دې را لېږلې چا دی دې سړی ته مګورې دا سړی را لګلې چا دی د کومې رښتې انتخاب چې مال رسول الله کړی دی هغه رښتې مال د ډېرو رښتو نه غوره ده د دغه خاون انتخاب مال نبی علیہ السلام کړی دی دغه خاون ماته د ډېرو ښکلو خاوندانو نه غوره دی ماته دا رښتې منظور ده وی لوري مونږ خو ستا د وجې نه وي چې ته رضای بیا مونږ ورته هم ښه کوو وی ټیک د سعد اسود رضی الله عنه وی نبی علیہ السلام ته وجه دا رښتې مونږ ته څه ده منظور ده سعد اسود نبی علیہ السلام قاله نبی علیہ السلام دې تاسو کوي سعد څه دی وکړو وی الله پاک پیغمبر کار وشو وی ټیک ته سعد کار وشو خو مہر به ورکړي وی الله پاک پیغمبر مہر پکې څه شی دی ان نکاح او مہر نه پیژني مہر به ورکړي نه څه خو به ورکول غواړي کنه وی الله پاک پیغمبر دغه یو صادر مې د جنزان نه میتاو کړی دی نبی علیہ السلام ورته فرمایل وی کو په منځ نیمه خو نه بستا شي نه بداغي شي او کو غیله ورکې ستا بس شي او کوستا شي نو دا غي بس شي هغه یو صادر دی چې ستا دی یسو کوم د الله پاک پیغمبر نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي عزت د مہر بندوبست تر لکوما د مہر بندوبست لا کوما یو درې صحابه کرام یو توخول یو زبیر رضی الله تعالی عنہ یو عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ یو بل صحابي وو په دې پسې لاړ شي او وتا چې مال 200 درهم راکړي 200 درهم دلارو داغین 200 درهم راوس خو کې بل صحابي ناستو ویل کوي ستا کورونه شته وي او د الله پاک پیغمبر زما دوه کور دي یو کور ته دل ورکا وی د الله پاک پیغمبر د شو یو کور د دې تمینه او محبت وی د الله پاک پیغمبر زما په یو کور کې گزاره کیږي یو کور د شو صحابي واپس راغی 600 درهم راغستي سعد اسد رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته هغه پیسې واغستي 200 درهم یې لري کړلو او د دې لنګ په دې پولیس کې پورې ولا وتړل لنګ په پولیس کې پورې وی سعد دې ته بسوي ځکه چې دا ستاسو د خزي مہر دی دا ستاسو د خزي مہر دی او 300 درهم ولا ورکړو وی لاړ شزان له سپوزکه مزکه والا س کړي مړي والا وعده دي لکه سودا خو بغستل غواړي کور دې مو شو مہر مو شو او سودا ورشه والا ځان لا ټیک ده د خوشحاليږي بازار ته روان دي چې دکان ته دن نکیږي کنه چې ځان له د واده سودا واخلي په دې کې په بازار کې ډول غږیږي او आवाज وسره کیږي د ډول سره وی اے خلکو د الله پاک پیغمبر پلان کی طرف ته غزال روان دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د چا سره خپل اسلحه او سورلې وی هغه د زموږ سره غزا ته لاړ شي هغه د موږ سره لاړ شي مخکې زمانو کې بچ خلکو یو خبر ورکاو داسې ډول به وکنه نغاره به وته نغاره به والا نو سړی نغاره وي आवाज کوي وای د الله پاک پیغمبر پلان کوي طرف ته غزال روان دی او څوک چې وسره ځان تیار کوي د په دې دکان په دې خله کې خپنی ولې شو یو ځل आवाज واورېدو غلې شو بیا واورېدو بیا سوچ وکړو چې په دریم ځل واورېد کنه
د دکان نه واپس شو وی ښه سعد اسود به د بیبي سره په کور کې ناستي او د الله پاک پیغمبر به جنګونه کوي هغه په میدان جنگ کې او سعد اسود به د ښځې سره ناستي هغه پیسې راواغستې چې کومې ځان له د واده سودا له وړې وي په هغې باندې اس واغسته او توره یې پرې واغسته او اس ته وخته او یو داسې چوپټ کې واغست کپړه چې کپړه واغسته په هغې باندې دا مخ داسې وتړو صرف دا سترګې ښکاره کړې نور ځان پټ دې دپاره چې کو نبي علیه السلام مې وپېژني بیا مې واپس کوي نو چې پېژني مې نه صرف سترګې ښکاره کړې نور ځان پټ او لاړ غزا له چې غزا له لاړ اوس داسې غزا کوي که نه چې په کوم طرف باندې زه د کافرو دا سلې داسې ورته وایي داسې دا توره په دواړه لاسه داسې چلی داسې روان دی سمه غزا کوي یو صحابي د بل نه تپوس کوي هلکه دا څوک دی دا خو ډېر بهادر سړی دی یو وایي زه یې نه پېژنم مخې پټ دی بل وایي زه یې نه پېژنم بیا صحابه کرام وایي دا چې ته څوک نوی مسلمان شوی دی ځان یې پټ کړی دی ځکه چې دا کافر یې ونه پېژني څوک نو مسلم دی نوی څوک مسلمان شوی دی نبی علیه الصلاة والسلام له یو تم راغی د الله پاک پیغمبر یو هلک دی او ډېره خطرناکه غذا کوي ډېر بهادر دی غذا کوي نبی علیه السلام وایي کم دی وایي هغه دی ګوره د الله پاک پیغمبره دغه روان دی خو مخې پټ دی چې نبی علیه السلام وکتل که نه او ده دا توره داسې اوچته کړه په یو کافر ګزار کو نو دا تورې مټې ښکاره شو دا توره مټه د دانو ډکه چې ښکاره شو که نه نو نبی علیه السلام ویل که دا خو زما باغې تور هغه سعد نه دی د هغه شک مې زما راځي دا لاس خو ماته د سعد اسود ښکاري د دانو ډک لاس دی تک تورو وی لاړ شه تپوس دې وکړه چې دی هغه دی کړی دی دا خو ما واده نه لېږلی و دا دی چېرته راغلی دی چې هغه صحابي لاړو وی د الله پاک پیغمبر تپوس کوي چې ته سعد اسود یې هغه ته صرف سر وړکوي صرف سر یې ورته وړکوي صحابي راغی د الله پاک پیغمبر او سعد اسود دی وی ښه د واده پرېښی او دلته راغلی دی د واده پرېښی او دلته راغلی دی نبی علیه الصلاة والسلام سیکو داسې د په یو کافر باندې حمله کوله داسې ورلاندې وتل او کافر پې زورور شو ګزار یې پې وکړو او چې ګزار یې وکړو سعد اسود رضی الله عنه چې ووه نو د اس نه ښکته راتاو شو چې ښکته راتاو شو نبی علیه السلام اواز وکړو وی زما سعد یې وکړو زما سعد یې ووه او نبی علیه السلام په خپله منډې کړې چې منډې کړې او ورسېد ورله که نه نو دا سعد اسود رضی الله عنه نبی علیه السلام داسې خپل غېږ ته راوچت کړو دا مخې ولې ښکاره کړو کپړی ترې پرانسته چې کپړی ترې پرانسته نبی علیه الصلاة والسلام د خپلې کپړې راواغستې او د دې تور صحابي دا مخ د وینو نه داسې پاکوي دا مخ ولې د وینو او د خاورو نه پاکوي نو سعد اسود د لاندې نه داسې نبی علیه الصلاة والسلام ته وکتل که نه موسکی شو د الله پاکه پیغمبر ما به جنت ځان ته پرېږدي د الله پاک پیغمبر د جنت خوري مې به ځان ته پرېږدي د الله پاک پیغمبر الله به ما ځان ته پرېږدي د نبی علیه السلام د سترګو نه اوښکې روانې شوې وی ای سعده زما دې په هغې ذات باندې قسم چې کوم ذات زه پیغمبر جوړ کړی م او تاسو ته یې رالیږلی یم د کوم ذات چې سا زما د هغه په قبضه کې ده زه به تاله ګواهي کوم چې سعد د الله د رضا دپاره د دنیا نه تللی دی ای سعده زه به ستا دپاره ګواهي کوم جنت به دې م ځان ته پرېږدي د جنت حورې به دې م ځان ته پرېږدي الله به دې م ځان ته پرېږدي دې ته ویلی شي عشق دې ته ویلی شي محبت د نبی علیه السلام سره عشق پیدا کوي د نبی علیه السلام سره محبت پیدا کوي په نبی علیه السلام باندې درود زیات وایي د نبی علیه السلام باندې درود زیات وایي خفه شم د خپلو نوجوانانو نه یقین په الله وکړه خفه شم زه ورته هم ږیره پرېږدوه په دې کې ته ښکلی ښکاري دا زما د محبوب سنت دي دې چاړه راواخلي په مخ باندې روکاږي هغه مبارک ویښتو دې هغې نالۍ ته ورته وکړي په کومه نالۍ کې چې واړه به وبهیږي او دې په شیشه کې ځان ته وګوري وایي زه ښکلی شوم زه هم تا د هغې پیغمبر سنت ځمکې ته ورتاو کړو چې کوم پیغمبر ویل وی تر هغې پورې به زه په جنت کې قدم کېنږدم تر څو مې چې د ځان نه ټول امتیان مخکې نه دي داخل کړي زه هم تا د هغې پیغمبر سنت ځمکې ته ورتاو کړو چې هغه په زنکدن کې چغه واله امتي امتي زه هم تا د هغې پیغمبر سنت ځمکې ته ورتاو کړو چې په میدان محشر کې به هر پیغمبر وایي نفسي نفسي زما محبوب به وایي امتي امتي هغې پیغمبر سنت ته ځمکې ته ورتاوی ته په شیشه کې ځان ته وګورې زه ښکلی ښکاره شوم دې علماو ته وګورئ دا څومره ښکلي په دې ګیرو کې ښکاري ولې ګیرې خرئ
الله مونږ جنازو له لاړ شو نو هغه جنازه کې مونږ ډیر زیات خپه شو چې دې مړی لور شو کنه او دې په دې کفن کې پروتي او دا تازه جامت کړی او په دې کفن کې دا مخ پروتي قسم په الله ډیر خپه شم تا نه په قبر کې تپوس کېږي چې رب دې څوک دې ته وای الله دین دې څه دی اسلام د چا امتی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پرشتي به ویره دا خبر دي دروغ کاری ځکه چې نه په اسلام جوړ او نه د نبی علیہ السلام د امتی په شانتي جوړي ځکه مړی ته ډیر خپه شمه چې دې مړ شو تاسو جهمت کړی او هغه مړی ته ډیر خوشاله ګما چې ورشمه وګورم او دې په دې سپین کفن کې پروتي او په دې کفن باندې ورته دا اوږده ګیره پراته او دا تازه وبو ساس کې پکې پراته ډیر خوشاله شم دغه مړی ته چې دا سنت ګیره په دې مخ باندې پراته وي دا فرشته په خپل و چې دا امتی ته جهنم دی دا سنت په دې مخ راوړي دې شکل صورت ته وګورئ دا د نبی رسول الله امتی دی هغه مړی ته ډیر خوشاله کوم زه خپل نوجوانانو ته هم دا الله لپاره دا ګیره پرې دا ګیره خریل داسې ګناه ده چې هر ټیم د سړي سره موجود په مانځه باندې ولاړ یو دا ګناه در سره موجود ده ګیره پرې د خالقانو دا خوان کوي دا زما د جنان سنت دا زما د محبوب سنت دا ګیره په مخ باندې ډیر زیات خوان کوي ګیره پرې د وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام راضی کوي ان شاء الله چې د چا ګیره دی خود دی مبارک موشه خو چې د چا نشته پریدو به ګیره کنا لا سوچت کرا سره کنا ګیره به پریدو کنا ان شاء الله ګیره به پریدو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت دی الکانو دا ګیره پریدو د مرګ اس پته نه لګي دی وایي چې بوډا شم ګیره به پریدما نوجوان الکی تازه جامت کړی په چاپ کې اور روان یو په لار اکسیډنټ نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سنت باندې به عمل کو د الله پیغمبر به خوشاله په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې به درود زیات وایو دا سو واقعات د سیرت درته ځکه بیان کړو چې سیرت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مطالعه کوي د صحابه کرامو سیرت مطالعه کوي د دین اسلام د پاره ډرامې مګورئ د دین اسلام د تاریخ د پاره سم مګورئ ډرامې مګورئ د سیرت کتابونه مطالعه کوي مستند کتابونه موجود دي د علماء کرامو چې د نبی رسول الله د سیرت نه او د صحابه کرامو د ژوند نه خبر شي باقي ماته چې بده چټ کې کوم خبره شي و نو زه خو لک خپه شوم یاره د خو تاسو زیاتې کوي په دې مسجد کې درس قرآن هم کیږي او درس حدیث هم کیږي کنه نو داسې بختور یې چې الله داسې امام درکړی دی چې درس قرآن هم کوي او درس حدیث هم کوي بختور یې قسم په الله چې بختور یې زوام دا مقتدیان په مقدس مکه بختور مقتدیان دي چې داسې امام ول الله ورکړی دی چې د قرآن درس وتم کوي د حدیث درس وتم کوي او دا خو بیا هغه ډیر محروم خلک ته چې هغه تکیږي او راځي ورلنه نو درس لا د قرآن او درس لا د احادیث نبوي صلی الله علیه وسلم ټول به حاضری کو د محلی والا کنه د محلی والا لا سوچت کې شابه د محلی والا سوچت کې ټول په درس قرآن کې شرکت کو داسې د کنه احادیث مبارکه ول برازو او د خپل علاقې د علماء سره مینه کوي د خپل علاقې د علماء سره څه کوي د لری علماء راتلو ته هیڅ ضرورت نشته د خپل علاقې د علماء سره څه کوي مینه کوي حدیث مبارک کې راځي وای د حافظ قرآن سره فرشتي ګرځي د حافظ قرآن سره څه ګرځي نو استاد د جماعت امام چې ستا په کوڅه باندې تیریږي ستا په کوڅه کې فرشتي ګرځي استاد د جماعت امام چې په کوڅه تیریږي نو ستا په کوڅه کې څه ګرځي فرشتي ګرځي نو د بل چا ضرورت شته دی د دې امام قدر وکا د عزت وکا حدیث مبارک راځي بس خبر راټولو ما وی حدیث مبارک راځي دا عالم نه دی مولا دی به الله د جنت په دروازه کې ایثار کړی جنت کې ویسه کړی جنت په دروازه کې ایثار کړی وي او داخلك به جنت رواني حدیث مبارک راځي اجتمع العالم والعابد روایت کې راځي على الصراط بل روایت کې راځي على باب الجنه جنت په دروازه کې مولوی صاحب الله ودرولې نو ځکه کله ما سیستم خیال دی چې دا مولوی صاحب د جنت په دروازه کې ولاړ د مقتدیان پیراش او دوی جنت تلار شي یو بل ته خستر کې چې سړی خو رانه سیټ تکړه دی دا څه ده کنه دا مولا کې صرف ځای ګور کړه نو چې دا مقتدیان راشي مولوی صاحب د جنت په دروازه کې سیټ ته ولاړی خو دوی خو به بل ته پرستر کې وای چې سړی خو سیټ ته ودرولې سم خیال دی
کنه نو دا مولوي صاحب د جنت په دروازه کې ولاړ دی به لږ پریشانۍ کې چاسې نه چې د دې ځای نه مې الله جهنم ته بیایي نو الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي ای مولوي صاحب ای قاري صاحب ته مې دې له نه ودرولې چې تا جهنم ته بیام الله سره دې ودرولې خلک جنت ته ځي زه جنت په دروازه کې ولاړ یم نه کنه مولوي صاحب دا نور خلک یوازې جنت ته روان دي او چې تم یوازې جنت ته ځي نو پته او په دوی کې خو فرق پاتې نشو الله سو کما نه ته ځان سره نور خلک جنت ته بیایي څومره بوزم لستنه نه سلطنه نه زر کسان نه لاک کسان نه څومره تعداد معلوم نه دی الله تبارک وتعالی به فرمایي هر هغه انسان د ځان سره جنت ته بوزه چې تو ور سره مینه کوي چې تو ور سره څه کوي تعداد معلوم دی نه نو تا چې د جمعات د امام قدر کړي عزت کړي احترام دې کړي نو چې الله تبارک وتعالی ورته فرمایي ځان سره جنت ته بوزه چې څومره دې خوښي نه هغه په کتاب پریدي نه پلان کې چې په ډېر خسړې وو زما به په جمعات کې ډېر خیال ساتو د چای ډوډۍ به ډېر خیال ساتو الله فرمایي چې څومره ځان سره بیاي بوزه نو دې پکې ولې نه بیاما دا څه ده کنه دا نو د مولانو سره مفت مینه کوي مفت خو به جنت ته بیاي کوشش کوونه شوي د مولانو سره څه کوي مفت د مولانو سره مفت مینه کوي مفت خو به ځان سره ان شاء الله جنت ته بیاي دا سی به کو کنه کو د خپل د علاقې د علماو سره مینه ساتي محبت ساتي د جمعات د امام قدر کوي حد درجه قدر کوي چا چې د جمعات د امام سپکاوي کړه دی الله داغه نسل د علماو د حفاظونو محروم ساتلی او چا چې د علماو د جمعات د امام قدر کړي الله داغه خاندان کې عالمان او حافظان پیدا کړی دي الله تبارک وتعالى د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا